کډنی سټون هم ختمي، دا د بلیډر سټون هم ختمي او دا د بلډ پریشر هم کموي. د ډایلایسس نه علاوه موږ په دوايانو باندې هم دغه مرض چې کوم دی دا کنټرول کولی شو. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې کوم CKD پیشنټ دي، کوم چې ډایلایسس طرف ته ځي یا د ټرانسپلانټ طرف ته ځي، د هغوی دپاره چې کومه تاسو دوايي وایئ دا هغه کارآمد ثابتېدی شي او په لنډو ورځو کې هغوی ښه کېدی شي، ریکور کېدی شي. ګردې فیل دي هغې باندې مالګه هم بنوي. ډایلایسس باندې د هغو دومره خرچه راځي چې د هغو ژوند چې کوم دی هغه ډېر لنډ تنګ شي. خپل خلکو ته دا خوشخبري سناو چې موږ داسې یو پروډکټ ډیولپ کړی دی چې هغه ډېر ارزان دی، نیچرل دی، سیف دی، نان ټاکسیک دی، زهریله نه دی. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه اویس احمد خان یوسفزی. تاسو ګورئ شمال نیوز ډاټ کام. قدرمنو کتونکو، نن راسره دوه ډېر اهم شخصیات چې کوم دی هغه موجود دي. د هغې سره به د کوم مرضونه چې دي په پاکستان کې ډېر په پرمختګ سره روان دي د هغې حوالې سره به دوی نه پوښتنې کوو. یو راسره موجود دی پروفیسر ډاکټر اسلم پرویز صاحب، کوم چې خپل یو لوړ شخصیت لري په میډیسن کې او د هغوی خپل یو خدمات دي د پاکستان د غریب خلکو دپاره. دوی سره هم خبرې اترې کوو. بل اړخ ته که تاسو زما وګورئ نو بو علي سینا انسټیټیوشن چیف ایگزیکټیو افیسر چې کوم دی هغه راسره موجود دی. نعیم الرحمن صاحب راسره موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. نعیم الرحمن صاحب، د ټول اول ستاسو اړخ ته راځو. تاسو راسره خپل د دې انسټیټیوشن لنډه کتنه وکړئ او خپل زموږ کتونکي چې کوم دي هغوی ته خپل لږ شانته کې تعارف وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه اویس وروره. په پاکستان کې د ګردې مریضان که مونږ ګورو ورځ تر روزه زیاتېږي او د پاکستان د آبادۍ د نسبت سره 22% خلک د ګردې نه متاثره دي او په دې 22% کې بیا 11.5% هغه مریضان دي چې هغې ته موږ وایو چې ګردې فیل شوي وي، چې په میډیکل ټرمینالوجي کې ته CKD وایي. اوس دغه بیماری، دغه مشکلات چې کوم زموږ عوامو ته دي، هغې سره د موجوده میډیکل سیټ اپ کې دوه حاله دي صرف، چې هغې ته یو ته ټرانسپلانټ وایو چې د هغې په لکونو روپۍ د هغې خرچه ده چې زموږ غریب خلک هغه نشي برداشت کولی. دویم حل د هغې بیا ډایلایسس دی. ډایلایسس موږ هغه د علاج هغه طریقې ته وایو چې مصنوعي او د مشین په ذریعه باندې د هغه ګردې صفا کوي، چې دا هم د دې بیماری مستقل حل نه دی او دا هم ډېر ګران علاج دی. د دې مشکلاتو حل کول لپاره چېرې په دنیا کې دا کم د CKD د کډنی فیلیر چې کوم مریضان دي، د دې دریم څه حل کېدی شي. نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې، په کینیډا کې، په یورپ کې ریسرچ روان دی د تېرو څو کلونو نه. خو د خوش قسمتۍ نه زموږ د پاکستان هم په دې کې یو ډېر غټ رول څو کلونو نه پاتې شو چې ډاکټر اسلم پرویز صاحب څنګه تاسو ذکر وکړو، هغه په دې شعبه کې یو ډېر ښه مثبت ریسرچ کړی دی او د هغې ډېر ښه نتایج راوتي دي. او هغه فارمولیشن، هغه ریسرچ د پاکستان نه اول مونږه د سنټریلیشن سټیټ یو ورکوټی ملک دی ریپبلک تاجکستان، چې د هغه ځي وزارت تندرستي چې کوم هیلث منسټري د هغې هم مونږ ته هغې اجازت راکړی دی او هلته دا نتایج مونږ ته راغو چې د دې CKD چې کوم مریضان دي د دې دوو تبا علاج نه علاوه دریم علاج هم شته دی، دریمه طریقه علاج هم شته دی چې هغه د دوای په نتیجه کې ده، چې ډېر زیات ارزان، ډېر مناسب او په اساني طریقې کېدی شي. او همدغه طریقه علاج اوس پاکستان کې هم د ډاکټر اسلم صاحب په مشرۍ او د هغې په نگرانۍ کې موږ شروع کړی دی. څنګه تاسو ذکر وکړو په پېښور کې بو علي سینا ډایلایسس سنټر چې هغه ډایلایسس سره سره مریض ته دغه نوي میډیسن چې کوم ډاکټر اسلم پرویز صاحب د هغې اختراع کړی د هغې په پوښ باندې دی، هغه دوایانې هم ورکوي او د هغې په نتیجه کې ډېر مریضان داسې را روان دي موږ ته چې هغې خدای پاک د دوایانې بهانه جوړه شوې ده او د ډایلایسس نه په آهسته آهسته د هغې انټرول وقفه زیاتېږي. او دا سلوګن د ډاکټر اسلم صاحب چې کوم ریسرچ لیب دی د هغې دا نعره ده چې مونږ د ډایلایسس پروسس دا ډیلی کوو هم او اوایډ کوو هم، یعنی ټو ډیلی اینڈ ټو اوایډ د ډایلایسس پروسس. نو دا واقعي یو ډېر غټه کامیابي وي او انشاءالله دا به کامیاب هم وي. او همدغه مقصد دپاره نن مونږ سوات ملکنډ په وزټ باندې راغلي یو. مونږ چې کوم ستاسو سوات کډني سنټر دی د هغه وزټ هم مونږ اوس ډاکټرانو سره ملاقات وکړو او نن تاسو ته مونږ ډاکټر اسلم پرویز صاحب راغلی دی. نو مزید د دې باره کې چې کوم ساینټیفک پروف دی، کوم ټیکنیکل خبرې دي، او انشاءالله ډاکټر اسلم صاحب تاسو ته کوي. خو بهرحال دا یو نوی ریسرچ او یو نوی سلوګن دی چې نن سو په پاکستان کې هم د هغې آغاز شوی دی او پېښور کې دغه علاج شروع دی او ښه په بهتره انداز کې پوره کېږي. ډېره مننه جي. قدرمنو کتونکو، تفصیلي خبرې به هم د ډاکټر پروفیسر ډاکټر اسلم پرویز صاحب سره کوو. قدرمنو کتونکو، تاسو ته زه ظاهره کړم چې په پاکستان کې نن سبا چې کوم دی 11% یا 11.5% هغه خلک ته چې هغه د CKD مرض نه چې کوم دی متاثره دي، یعنې دا هغه مریضان دي کوم چې
ډایلاسیس ته د تلو مطلب هغه طرف ته روان وي نو هغې چې کله هغه سیټ ته لاړ شي نو ډایلاسیس باندې د هغو دومره خرچه راځي چې د هغو ژوند چې کوم دی هغه ډېر لنډ تنګ شي او صرف د دغه یو مریض د لاسه پوره فیملی چې کوم دی هغه ډېر زیاته متاثره شي نو هم هغه دوی په نظر کې وساتل او د هغې دپاره داسې میډیسن هغوی جوړ کړي دي تیار کړي دي چې د ډایلاسیس نه علاوه موږ په دوايانو باندې هم دغه مرض چې کوم دی دا کنټرول کولی شو مزید خبرې چې کوم دی هغه د پروفیسر صاحب سره کوو ډاکټر اسلم پرویز صاحب سره دوی صاحب خبرې ترې کړو څنګه چې تاسو ته ما په ډمبۍ کې مو ویل چې دوی امپل چې کوم دی هغه په میډیسن کیمسټري کې دی دا شانته کې دوی چې پی ایچ ډي خپله کړې ده نو هغه نیچرل پروډکټس کې کړې ده او دوی چې کوم دی نوي ایجادات کړي دي یا دغه شانته کې ورته هم موږ ویلی شو چې دوی ډرګس ډیولپمنټ اینډ فارمولیشن چې کوم دی خپل یو اهم کردار لري او دغه شانته کې میټابولیک او مایټوکانډریل ډیزیز کې ته دوی یو ډېر اهم او یو ډېر مهم کردار دی دوی صاحب خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب د ټول ناول تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو خپل ژوند چې کوم دی هغه د پاکستان غریب ولس ته وقف کړی دی تاسو را سره خپل دغه میډیسن چې کوم تاسو تیار کړي دي او دغه شانته کې چې کوم تاسو نوې انویشنز کوئ د دې اول سره خپل لنډه کتنه وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم پهله خو څو پورې د کډني دغه مریضانو تعلق دی یا د کډني د مرض تعلق دی دا یو داسې مرض دی چې دا څو پورې کډني 75 یا د هغې نه زیات یعنی 75 یا زیات پرسنټیج پورې نه خراب شوي نو کډني پته نه لګي چې دا فیلیر طرف ته روانه ده یا نه فیل کېدلو طرف ته روانه ځکه هر هغه کس چې هغه د شوګر مریض دی یا هغه د بلډ پریشر مریض دی نو هغه له پکار ده چې شورونه خپل احتیاط او د دې پروएक्टिव موږ هغې ته وایو حفظ ما تقدم په توګه باندې هغه علاج شروع کړي چې د کډني فیلیر د سټیج ته دا ډېر دردناک بیماري ده او ډېرې پیسې پې هم لګي او دې کې د بچ کېدلو چانسز هم ډېر کم وي نو دې لپاره موږ په 2 مرحلو کې د کډني پیشنټ یو خو سی کې ډي ته چې کم پیشنټ رسېدلی دي هغې له هم موږ پروډکټ ډیولپ کړي دي خو هغه کسان چې هغه د هایپرټنشن یا د ډایبیټیز د شوګر مریضان دي یا هغه تمام امراض چې هغې کې د کډني د فیلیر یا د کډني د ناکامۍ سبب بیماری سبب جوړیږي هغې کې هم موږ ډېر کامیاب کار کړی دی او انټرنیشنل سټینډرډ باندې او لکه څنګه نعیم الرحمن صاحب تاسو ته ووایي هغه ټول په هغه سټینډرډز باندې پوره دی چې کم انټرنیشنل کمیونټي یا ساینټیفیک کمیونټي مقرر کړي دي پهله پروډکټس کې موږ چې کم د کډني امراضو کې هم کافي پروډکټس ډیولپ کړي دي خو د کډني سی کې ډي پیشنټ ته یو کډني سټونز دي هغې کې زموږ ډېر کامیاب یوروسیف وغیره خو نن چې موږ کوم ډسکشن کوو موږ به په هغې دغه وکړو چې کډني سی کې ډي چې ورته تاسو وایي کرونیک کډني ډیزیز او یو ته ESRD وي اینډ سټیج رینل ډیزیز اینډ سټیج رینل ډیزیز دې ته وایي چې کوم خلک په ډایلیسس دي یا ټرانسپلانټ هم بغیر هغې سره بل څه اپشن نشتی خو سی کې ډي کې موږ هغه سره یا ESRD کې د هغه ته چې د کومو مسایلو مخامخ کیږي هغه ورسره هغه مریض هغې کې کرټینین دي یوریا ده فاسفیټ دی پوټاش دی د هغه په بلډ کې هغې کې د وینې کمیدل دي د سی کې ډي پیشنټ وینه ډېر زیات مسله جوړیږي وینه پکې کمه وي او د هغې نه علاوه هایپرکیلیم دا څه د پوټاش د هغه زیاتېږي یوریا زیاتېږي GFR یې کمیږي موږ دې کې پهله دمنې انفارچونیټلی د سی کې ډي پیشنټ باندې یا د ESRD پیشنټ باندې یعنی هغه مریضان چې د هغې ګردې فیل دي هغې باندې مالګه هم بنوي دکې به نور غذایي قلت هم راځي د نور مسایل راځي د چې کوم دا مسلز دي موږ چې پټې چې کوم دي دا ویلي کېدل شروع شي او بجای د ښه کېدلو کې د یو پرمننټ ډسیبلیټي طرف ته یعنی اپاهجپن طرف ته روان وي که نه دې کې موږ یو ښه مثبت یو ډېر غټ کردار دا ادا کړلی چې موږ غذایي داسې د اولیرون په نوم باندې موږ یو پروډکټ ډیولپ کړ دی او هغه ډېر کامیابۍ سره کرټینین بلډ یوریا او GFR زیاتوي او دې نه هټ کر هغه بلډ پریشر کموي چې د کډني پیشنټ ټولو نه غټه مسله دغه د کنسسټنټ بلډ پریشر دی هغه مستقل بلډ پریشر وي او هغه شوګر هم میجورټي کیسز کې زیاتېږي نو دې کیس کې د هغه شوګر هم کنټرول کېږي د هغه بلډ پریشر هم کنټرول کېږي او دا پروډکټ ډېر ارزان پروډکټ دی څه 100-200 روپۍ قیمت 180-200 روپۍ قیمت دی مارکیټ کې او د دې پروډکټ فارمولیشن کې یو دا کمال موجود دی چې د دې پروډکټ دا د 10 کیلو اولیو آیل برابر دی ګوره دا 100 ګرام از انټرنیشنلی په سټینډرډز خبره کوم ساینټیفیک پروف سره چې دا پروډکټ 100 ګرام چې دی دا د 10 کیلو اولیو آیل 10 کیلو اویل آیل ته اخلي که نه نو تا تقریبا 10,000 روپۍ خرچ کېږي څه زیاتې
دا ته په 180 روپۍ او دا پروون دی ثابت شوه دی دا ستا کرټینین هم کمی یوریا هم کمی هایپرټنشن دی بلډ پریشر دی کمی شوګر دی کمی او دا په کار دی چې موږ په هر کور کې دا موجود وي دې نه هټ کر موږ د پوټاش مسله د کډنی سی کې ډي پیشنټ ډېره زیاته راځي هغې لپاره موږ کیلشیم میګنیشیم سټریټ جوړ کړی دی چې هغې باندې موږ 3 ټارګېټه د کډنی د سی کې ډي پیشنټ 3 ټارګېټه موږ حل کوو پهله ټارګېټ د هغه پوټاش زیاتېږي هغه د سره کمیږي ځکه د کې کیلشیم دی کیلشیم او میګنیشیم دی د کیلشیم د پوټاش انټاګونیسټ ورته وایي چې کوم ځای کیلشیم زیات وي نو پوټاش کمیږي نو دا موږ بیا د کډنی پیشنټ چونکې بونز د هډوکو ډېره کمزورتیا ډېره غټه مسله ده هډوکو کمزورتیا هم لري کوي او دریم چې کوم دی د هغه فاسفیټ لیول په بلډ کې زیاتېږي نو که هغه کیلشیم میګنیشیم سټریټ موږ چې کوم جوړ کړل هغه خوري نو هغې سره د هغه دغه هم فاسفیټ لیول هم بلډ کې کمیږي د ټولو مسایلو نه هغه دغه کېږي دریم یو پروډکټ هغه لا موږ ډېر جوړ کړ دی چې هغې ته د هغه وینه چونکې د هیموګلوبین غټه ایشو ده هغې ته بهر نه هغه بیا انجکشن راغواړي بیا چې انجکشن کې بلډ ورکړي هغه نورې هغه بجای د مسلې حل جوړ کړي هم مسله نوره خرابوي نو د هغې مسلې خرابولو لپاره موږ یو سیف پروډکټ ډیولپ کړلی او هغې سره هغه تقریبا 20 ورځو کې 2 یونټه هیموګلوبین زیاتوي 20 ورځو کې د پروسس ته موږ ایریتروپویسس وي دی وخت کې صرف انجکشن ایریتروپویټین انجکشن هغه 35,000 باندې مطلب د یو انجکشن دی تقریبا نو هغه انجکشن چې ته بهر نه راغواړې بیا زموږ ملک سرمایه پې خرچ کېږي او هغې سره نیگیټیو پوینټ دا دی چې هغې سره بلډ پریشر هم بړاویږي او هغې سره هارټ پیشنټ څه ورته وایي تھرمبوسس ورته وایي ستا د وینې رګونه بندېږي آلریډي د وینې رګونه په هغې کې تنګ وي او د هغه بلډ پریشر بړاویږي او ته ایریترو 35,000 روپۍ هم ورکړې انجکشن هم واخلې انجکشن یې ووایي بلډ لپاره او هغه تا بجای مسله حل کولو لپاره ستا مسله نوره خرابه کړي نو دې له موږ یو داسې ښه ایریتروپویسس یو پروسس ورته وي د وینې جوړېدلو یو عمل دی هغې ته ایریتروپویسس وایي او دې لپاره موږ بهترین پروډکټ د اف ټانک په شکل کې په تاجکستان کې هم چلیږي او ډېر کامیابۍ سره نعیم الرحمن صاحب دي د هغې رزلټ اخیستی دي دلته اکرام الله صاحب د دیر دیر کې هغې په دې کار کوي او دې ته زما خیال دی ما ته موږ ډېر ښه رزلټس راکړي دي چې په 20 ورځو کې زما خیال 2 یونټه هیموګلوبین او ډاکټران هم په دې سرپرایز دي ځکه 2 یونټه هیموګلوبین لپاره 4 لیټره وینه به خېجای نو پس ته به 2 یونټه هیموګلوبین بړاویږي نو که موږ سره یو 2 بوتلې 120 ml ته هغه وخورې نو هغې قیمت هم دومره نشته زما خیال دی چې 1.5 روپۍ قیمت وي نو که دا زه خپل سی کې ډي پیشنټس ته دا یو خوشخبري ورکوم خوشخبري به صحیح موږ دې سره تعاون یو دغه خپل یو فرض ګڼو چې د هغه موږ د هغې سره مرسته وکړو او دا پروډکټس د هغې لپاره یو بلیسنګ ډسګایز ورته ویلی شي یو ګفټ دی چې دا موږ خپل ریسرچ لیب نه دا پیش کوو انشاءالله دا صوبه زموږ دا ټارګېټ دی چې د کډني پیشنټ ته موږ څومره سهولیات رسولی شو د هغه د کوالټي اف لایف امپرومنټ کې د هغه په تکلیف کمولو کې یا د هغه مرض کمولو کې دیٹ ول بی ا ګریټ مطلب هغه privilege for us and great honor for us. Thank you. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کوم سی کې ډي پیشنټ دي کوم چې ډایلاسیس طرف ته ځي یا د ټرانسپلانټ طرف ته ځي د هغوی دپاره چې کومه تاسو دوايي وایئ دا هغه کارآمد ثابتېدی شي او په لنډو ورځو کې هغوی ښه کېدی شي ریکور کېدی شي within 1 day دا کار شروع کوي within 1 day هم نه په ګنټو په لحاظ سره اولیران چې زموږ د پروډکټ نوم دی دې کې هایډروکسي ټایروسول اولریپین موجود دي کم کسان د ساينس نه لږ ډېر واقف دي ګوګل کې ورکئ هایډروکسي زه تاسو ته وایم چې د کډني فیلیر غټه وجه چې کوم ده هغه مسل ویسټینګ د پټو بیماری هغې ته په میډیکل کې سارکوپینیا وایي او که اکسیډنټ د وجې وشي نو ریپډومایلوسس ورته وایي یا که څه بیماری په سبب هغه مسل ویسټینګ شروع شي لکه سیروسز وشو یا د لیور ډیزیزز راغله نو هغې باندې ستا مسل ویسټینګ ډېر زیات کېږي د مسل ویسټینګ په بنیاد باندې کډني فیلیر کېږي دې باندې تمام میډیکل طبقه متفق ده موږ که چېرې دا مسل ویسټینګ ډیزیز په څه وجوهاتو باندې کمه کړو او هغې کې چې کوم تھیراپي ده د اولیران شو زموږ پرو هارټ په نوم باندې یو پروډکټ موږ جوړ کړلی نو هغه تمام اسباب هغه حل کوي چې د مسل ویسټینګ د کډني ډیزیز نه علاوه مریض ته د پټو د بیماری نه هم هغه به بچ کوي که تا د مریض د ګردو مریض د پټو د بیماری نه نه بچ کړی نو ته د علاج خوب نشي کتلی
دا یو بنیادی نقطه ده چې بر نه ګند راځي کته نه به تاسو ګند څومره پورې صفا کوئ ګند راځي د کوم ځای نه کریټینین د مسل نه جوړیږي د مسل ډیګریډیشن ستا پټې به توړ پوړ شکار کیږي نو کریټینین به جوړیږي او کتا د توړ پوړ د عمل نه رکاو کړي موږ د خپل قوم ته خپل خلکو ته د خوشخبری سناو چې موږ داسې یو پروډکټ ډیولپ کړ دی چې هغه ډېر ارزان دی نیچرل دی سیف دی نان ټاکسیک دی زهریله نه دی دغه سایډ افیکټ نشتی ته چې کور کې استعمال کې نو زور ته سینګ از بلیوینګ یو چیلنج سره موږ د لخکو چې مسل ویسټینګ کې هغه نه افیکټیو پروډکټ دی وخت موجود نشتی چې ستاسو مسل ویسټینګ د بیماری ختم شول تعالی ګارانټي راکوم کډنی باندې چې مسل ویسټینګ ختم کړي کډنی به هیلدی شي خو کستا مسل ویسټینګ کې غلطه تاسو سیروسس دی یا سم ټایپ اف ربډومایلوسس دی سارکوپینیک یا ته اولډ ایج کې نو مسل ډیزیز نه ختمای نو کډنی باندې خو به زیاتی کنه نو کډنی باندې کته یوریا د یوریمیک ویسټ ورته وي ای کې کریټینین او یوریا راځي او دغه غټ سورس چې دی هغه مسل او یوریا سایکل له هغه کې موږ ډېر ښه کردار ادا کوو نو دې کې زمونږ د زدا خلکو ته هم چې د خپل سی کې ډي پیشنټ ته دا ریکوست کوم چې تاسو اولیرون خپل کور کې ضرور استعمالوئ نه صرف تاسو د مالګې د مضر اثرات نه هایپرټنسیو اثرات نه بچ کی تاسو ته د مالګې متبادل هم ملاويږي تاسو ته د مسل ویسټینګ نه نجات هم ملاویږي او د هغې نه هټ کر که تاسو ډایبیټیز یې نو شوګر کمی سبب هم جوړیږي او د نمک چې کوم خواله دی هغه به تاسو ملاویږي او د هغې د مضر اثراتو نه به تاسو بچ کیږئ دویم پروډکټ چې زمونږ څه ورته وایي دویم سبب چې کوم د هایپر کیلیمیا دی پوټاش زیاتېږي موسټلی کارډیک ارست د هغې د وجې کېږي نو زما دا بیا ریکویسټ دی نیمه رحمان صاحب ته هم چې دا په هر ځای کې هغې ته اویلیبل کړي ایزلی اویلیبل کړي پوټاشیم دا څه ورته کیلشیم میګنیشیم سیټریټ دا نه صرف تاسو د اډوکو کوم خلک د کډنی پیشنټ نه هم دی او د اډوکو د کمزورتیا شکار دی یا د بلډ پریشر شکار دی یا هغه کسان چې د کډنی کې سټون دی او هغه باندې د کیلشیم سپلیمنټیشن بند شوی دی نو دا یو داسې سپلیمنټ دی چې دا د کډنی سټون هم ختموي دا د بلیډر سټون هم ختموي او دا د بلډ پریشر هم کموي او د کیلشیم کمی هم پوره کوي چې دا موږ ته دا الله تعالی دا موږ ته اجازه راکړل او چې د سی کې ډي پیشنټ خدمت وکړو دا پروډکټ یو بلیسنګ ان ډسګایز دی او دا کم سره که روغ خلک دی که ناجوړه خلک دی چې د وینې د کمی شکار دی نو اف ټانک از د بیسٹ پروډکټ یو بهترین پروډکټ دی او ارزان هم دی سیف هم دی او نیچرل دی نو دې کې ان شاء الله دې ته به فایده ملاويږي ډاکټر صاحب تاسو چې کوم دا پروډکټ د سی کې ډي پیشنټ سره کنن سبا مونږ وګورو نو کرونا وبا چې کوم دغه ټول نړۍ کې خورا شوې ده نو آیا تاسو دغه پروډکټ په کرونا کې کار کوي کنه نه کوي کرونا چونکه تعلق د وایرل کرونا یو وایرس دی دا یو او ډیزیز چې کوم دا هغه وایرل ډیزیز ده نو وایرل ډیزیز تعلق قوت مدافعت سره دی او د قوت مدافعت د زیاتولو لپاره انکریز کولو لپاره به هغه تمام سیزونه استعمالوي پهله شی چې د قوت مدافعت سره تعلق لري هغه به تا خپل طاقت کې اضافه کوي ځکه دفاع تړلی شوي د طاقت سره ده که ستا جسم کې او طاقت جسم کې د طاقت انرژي سره راځي که ته د خوراک نه ستا جسم چې کوم آزادي که هغه زړه دی او که هغه معده ده که هغه لیور دی که هغه کډني ده که ستا اعضا چې کوم دي دې ته وایټل آرګنز وایي که دا چې ته صحیح فنکشن کوي نو تا ته د وایرس پلارم څه نشي ویلی وایرس ډېر وړوکی شی دی کمزوری شی دی ستا د جسم قوت مدافعت په هغه باندې ډېر مضبوط دی خو چې کله ته بیمار شلې یا ستا د دې وایټل آرګن چې کوم زړه دی دماغ دی لیور دی ګردې دي او نو که دې کې څه کمی راغی نو بیا تاسو بچ کولی هم نشي په دوایو هم نشي بچ کېدلی نو پهله شی چې زما کوم خپل ویورز ته خپل اورېدونکو ته ریکویسټ دی خپل پهله خو قوت مدافعت وپېژنئ بیا هغه تمام اسباب وپېژنئ چې کوم سره ستاسو خپل قوت مدافعت زیاتولی شئ او هغه ستاسو په نږدې ځایونو کې دا موجود دي په هغې به یو پروګرام کوو انشاءالله خو موږ سره داسې یو پروډکټ ډیولپ کړی او د کرونا پروس کالې چې کله کرونا کووډ 19 چې کله راغی ډسمبر 2019 کې موږ یو پروډکټ ډیولپ کړی هغه استعمال کړی مریضانو ورسره ښه شوي دي د ایمیون اپ دومره پاپولر دی اوس ماته ویلو هم زما خیال ضرورت به نه راځي د ایمیون اپ په نوم باندې په مارکیټ کې هم اویلیبل دی نیمه رحمان صاحب تاسو سره د هغې ډیټیل خبرو به هم وکړي حکومت مدافعت هغه هم بړاوئ انټي وایرل هم دی په شرطیه باندې او په ګارنټي باندې
اوس د ویکسین نه ډېر زبردست کار کوي، د ویکسین نه زیات محفوظ هم دی، بیا خپل د کور شی دی، یعنی ته ما سره په هغې ډسکس کولی شي، ته ما سره په هغې دغه کولی شي، د هغې ساینسي جواز منې، جسټیفیکیشن منې، ساینټیفیک ډیټا منې، د هغې کلینیکل ټرایل منې، د هغې ټاکسیسټي لیول منې، یا د هغې مضر اثرات او ښه اثرات د ټولو منې موږ دلته اوپن ډسکشن کولی شو، چونکې ډېر زیات اویلیبل دی او چې چا هغه خوړل دی هغه منې کرونا بیا نه ده راغلی، او نه موږ دا ګارنټي هم ودغه کوو چې کم کسان زمونږ هغه کسان چې د کرونا کې یو ډېر زیات ستاسو د ټایم نه پیدا واخلو د موقع نه د کرونا مریضانو کې د وینې کلکوالی ډېر راځي، هغې ته بلډ کلاټینګ وایي. زما دا مریضانو ته ریکویسټ دی، ما یو څو مریضان داسې ټریټ کړي دي چې هغې کې بلډ کلاټینګ شوی او هغې ته اکسیجن سیچوریشن لیول یې ډېر ډاون شو، موږ هغې ته ایمیونپ اور پروهارټ زموږ داسې پروډکټ دی چې هغه د وینې دا د وینې چې کوم رګونه بندېږي بلاکیج آرټیریل بلاکیج چې کوم دی هغه د وینې رګونه کولاوي، او بلډ تھینر پکې هم موجود دی، او پلیټلیټ اګریګیشن انهبیټرز پکې هم موجود دي. ډېر کامیابۍ سره د زړه هغه مریضان چې هغې د وینې د کلکوالي سره مخامخ دي یا د وینې د رګونو د بندېدلو سره مخامخ دي، هغې کې ډېر کامیاب ریزلټ یې هغې را روان دي. دا دواړه پروډکټ چې کله ته میلاو کې نو زما خیال نه راځي چې کرونا نه هغه مریض به کرونا هغه مریض ته نقصان نشي رسولی. صرف اور صرف موږ لپاره دا پکار ده چې موږ د دې یرې او د فیر د ماحول نه خپل خلک خپل ځان راوباسو او په هغه اسبابو باندې غور هوس شروع کو چې کم باندې موږ د انیمی لرته انیمی ویل شي د سره موږ د روزګار نه وښکلو، موږ دغه نه وښکلو، موږ د صحت په اړه کې فکرمند یو. نو کدی کې خلکو کې موږ اویرنس پیدا کو د ایمیونټي باره کې، وایرس سره جګړه، وایرس نه ځان څنګه موږ بچ کولی شو، او که وایرس موږ نه اټیک وکړي نو موږ به خپل اکسیجن سیچوریشن لیول څنګه مینټین کوو. دا خو کېدای شي او د کې انشاءالله موږ د کامیابۍ سره کار کړی دی. پروهارټ اور ایمیون اپ موجود دي، نو د کرونا وایرس نه د یری هیڅ ضرورت نشته. ډاکټر صاحب د دغې نه علاوه اخري پوښتنه لرم، ټایم چې ډېر زیات شارټ دی، تاسو به سفر هم کوئ، خو دغې نه علاوه تاسو په میټابالیک کارډیالوجي کې، میټابالیک اوريالوجي کې او دغه شانته کې په نور سیکټر کې تاسو کارونه کړي دي؟ جی بالکل. میټابالیک کارډیالوجي کې موږ په دیر کې یو منظم طریقې سره کار شروع کړی دی، او کار چې کوم دی کرام الله صاحب د هغې لیډینګ دغه کوي. دویم هغې کې په تیمرګره کې چونکې دې وخت کې پروهارټ ایمیون اپ او دا څیزونه استعمالیږي او موږ ته ډېر ښه ریزلټس راځي. کامیابۍ اشاره چې کوم ده هغه 90% پلس کې روانه ده. نو په دې وجه زه ریکویسټ کوم هغه خلک چې ملکنډ ایجنسۍ کې دي دغه کې دي بجای دا چې تاسو هغه مهنګه انویسټ هغې ته موږ دا هارټ اپریشن به خو کې، خو ځکه ستا عمر 70 ایئرز دی یا 60 ایئرز دی یا 80 ایئرز دی، د هغې دغه نه تکلیف نه هغه ځان بچ کولو لپاره دا یو مناسبه اسانه اور سیف طریقه ده چې کوم کې بائی پاس اپریشن هم نه دی انوالو، چې کوم کې سټنټ هم نه دی انوالو، صرف اور صرف هغه وجوهات چې هغه د شریانونو د وینې د رګونو بندېدلو سبب جوړیږي د هغې د ختمېدلو لپاره دینه بهتر پروډکټ په دغه زه به د دې کې که دا ذکر ونه کوم دا به هم بې انصافي وي. پروفیسر لینس پالینګ د امریکا یو ساینټسټ 2 ځله ورته نوبل پرایز میلاو شوی دی په یوازې باندې، دا واحد ساینټسټ دی چې دلته سولو نوبل پرایز میلاو شوی دی او 2 ځله. هغه دا وایي چې کارډیالوجي چې کوم دا هارټ ډیزیزز چې کوم دي دا موږ د پولیو انشاءالله اریډیکیټ کولی شو، ختمولی شو. او هغه دا وایي چې د هارټ ډیزیزز چې کوم سبب چې کوم جوړیږي نو هغه په ټیکنیکل هغې ته لیپو پروټین اے وایي. هغه وایي ته لیپو پروټین اے نه کمولی شي او نه زیاتولی شي. دا د قدرت د طرف نه جینیټیکلی جین کنټرول دی. ته صرف د مضر اثرات نه ځان بچ کولی شي چې د اکټیویټ نشي، او هغې ته موږ لیپو پروټین اے انهبیټر وایو. هغه لیپو پروټین اے انهبیټر په پروهارټ کې په ټول په دنیا کې ټول نه په ټاپ کلاس د لیپو پروټین اے انهبیټر پروډکټ چې کوم دی هغه موږ سره پروهارټ موجود دی. ډریب نه هغې ته فارم 7 هم میلاو شوی دی،
فارم 6 ورته هم میلاو شوی دی زموږ ډرګ ریګولیټري دا اترایز پروډکټ دی او زه خپل خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې پرو هارټس دی نو ته بایپاس ولې کوې this is your home cardiologist دا ستا یو هوم کارډیالوجست هم جوړېدلی شي او بیا دیر کې استعمارګره کې په دې باندې ډېر ښه منظم کار موږ کړی دی او دا دې لپاره یو خوشخبري ده دا اویلیبل دی دلته خو اوس راځو میټابالیک یورالوجي کې نعیم الرحمن صاحب د دې پروګرام چیف دی چیف ایگزیکټیو دی او د دې په تعاون سره چونکې ډېر قربانیانې دې کې ورکړل دی دا 5م کال دی موږ تاجکستان کې دا یو ایکسپیریمنټ وکړو کلینیکل ټرایل او د هغې سره خدای خو کې د ګورنمنټ موږ سره په دې کې ډېر سپورټ راکړه او موږ نن سبا تاسو ته چې دا اوس دا خبرې کوو ډېر په اعتماد سره دا ویو چې بھائی موږ کرېټنین کمولی شو دا ډېر غټ سلوګن دی ګورې کرېټنین لپاره ته ډایلیسس کوې زه ستا مسل ویسټنګ کمولی شم یا مسل ویسټنګ خاطر مطلب څه دی ستاسو پټې که ضایع کېږي ویلې کېږي نو زه پټې بیمه زه ری انسټیټ کولی شم نو دا موږ د که موږ د ریحان فارما یا تاجکستان د ګورنمنټ ذکر ونه کړو دا به مناسب نه وي مناسب دا ده چې د هغې موږ سره د ډېره مرسته کړله موږ ته ټیکنیکل سپورټ راکړی دی موږ ته کلینیکل ټرایل سپورټ راکړی دی موږ ته فارماسیوټیکل سپورټ راکړی دی زموږ فارمولې هلته د هغې ګورنمنټ منظوري کړي دي او هغې له یو لیګل سټیټس ورکړی بیا پسته زموږ ډرایب هغه منظوري کړي دي څه او څه په پروسس کې دي نو نعیم الرحمن صاحب کاوشونه چې دي هغه هم دی کې وی اپریشیټ دیټ خو ټول نه غټ کار چې الله به هغه ته د هغې اجر ورکوي د کډنی پیشنټ د سی کې ډي د هغې تکلیف د مرګ نه زیات تکلیف دی چې پیشنټ په دغه پروت دی او هغه سره لږ غونې حواله کولم که نه که چا کډني پیشنټ کتلی که نه ما سره چې کله کډني پیشنټ راځي ته یېرېږم یعنی ټریټمنټ والا کوم خو زموږ اوس څه کېږي اوس نو دې نه وجې نه دې کې نعیم الرحمن صاحب لګیا دی او ډېر سکسسفولي لګیا دی تاسو چې ما مخکې دا پروډکټ وی نو دوی سره د دې باندې فخر هم کول پکار دی دوی سره مرسته کول پکار دی باقي پاتې شلله میټابالیک هیپاټالوجي نو په سیروسس کې سیروسس او فیټي لیور ډیزیزز کې چې په جګر باندې چربي راځي او دې کې هیپاټایټس سی بی او سی دې کې موږ ګارنټي ورکوو موږ سره یو پروډکټ دی ډریب نه اپروډ دی هیپاپروی نوم دی تاسو به نور بیا نعیم الرحمن صاحب ډیټیل سره ووایي خو هغه تمام کسان چې هغه سی کې ډي پیشنټ دي هغې ته زه ریکویسټ کوم چې سی کې ډي د جګر د وجې راځي جګر ډېر غټ سبب دی که جګر صحیح کار کوي ستا ګردې نه فیل کېږي نو خپل جګر کله تا ته دا اعلان وشي ستا په الټراساونډ کې راشي فیټي لیور نو اګنور کوئ ما هیپاپرو استعمالول شروع کا نو ته به د کډني د سی کې ډي یا د کډني فیلیر نه د کډني د فیل کېدلو نه به الله تا ساتي انشاءالله په دې کې زموږ تجربه ده نور الله چونکې هغې مدد دی وکړي او الله تعالی د امراضو په خپله نور الله پې ښه پوهېږي خو موږ خپل ساینټیفیکلی بیسټ اپروچ اډاپټ کړی دی او ساینټیفیکلی خپل څه ورته وایي چې کوم ایکسپرټیز وو هغه په دې پروډکټس کې موږ اضافه کړی او چونکې د دې چې څومره انګریډینټ استعمال شوي دي هغه انټرنیشنلی اپروቭ دي په دې پرپز لپاره تھینک یو ویری مچ ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا راسره و پروفیسر ډاکټر اسلم پرویز صاحب کوم چې یو خپل ځانګړی حیثیت لري په پوره پاکستان کې او د هغو خپل یو شخصیت دی د دغه مرضونه چې کوم تاسو ته موږ کوشش وکړو چې موږ د هر مرض کې کوم دی د هغې تپوس وکړو څنګه په پاکستان کې زیات چې کوم پیشنټس دي نو هغه د جګر د بیماریانو دغه شانته کې د لنګز د بیماریانو چې کوم دی هغه زیات متاثره دي نو موږ کوشش وکړو چې هغوی د ایکسپینسیو علاج په بجای یو ښه ارزان علاج چې کوم دی او کامیاب علاج چې کوم دی هغه د هغې کې هغه مرسته وکړي نو کوشش موږ دا وکړو چې ډاکټر صاحب سره موږ تفصیلي خبرې اترې کوو امید ده چې تاسو به زموږ دغه پروګرام خوښ وي انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې بیا تاسو سره ملاقات کوي تر دغه ټایمه پورې خپل کوربه اویس احمد خان د سوجۍ ته اجازت ورکوي د لوی الله په امان